دویم نمبر مال او دولت دا سیز نه دی دا چاله چې خدای پاک جل جلاله مال ور کړی دولت یې ور کړی پیسې یې ور کړی اهل ثروت اهل مال خلق دوی ته بس دا نور خلق ورته سره نه انسانان ښکاری نه وګوره یو خبر ارته وکړم دا خبره په ذهن کې سره واچوي اڅ کلا د یو کس مالدار کېدل دا د دې خبرې دلیل نه دی چې دینه الله جل جلاله رضا دی او یو کس غریب کېدل دا د دې خبرې دلیل ګوره هیڅ کله نه دی چې الله جل جلاله نعوذ بالله دنه ناراضه دی دا څنګه دا د الله جل جلاله یو اضافي نعمت دی ډیر مالدار خلکم دي الله تر راضی دی ډیر مالدار خلکم دي الله تر ناراضه دی ډیر غریبانان خلک دي الله تر راضی دی ځکه صابر دی ډیر غریبانان خلک دي ناشکر دي الله تر ناراضه دی دا خو د دې خبرې دلیل نه دی خو چې کله انسان له دنیا راشي بجا د دې چې دا انسان شکر ادا کا امتحان یې وګړي صحیح استعمال کا په پاکو زینو کې په پاکو خلقو باندې په هغه کې استعمال کا ثواب په نیت یې استعمال کا بجا د دې دوی تکبر کا او بل غریب انسان سپک وګړي کم یې وګړي دام هغه دویم سبب د علما فرمای چې یو انسان بل انسان بیا سپک غړي د دې یو مثال درکوم سورته قصص پارا نمبر 20 تاسو به د قارون نوم اوریدلې الله دا هغه قصه کا په نوم باندې ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة الله څه فرمایي وی چې قارون دا د موسی علیه السلام مبارک د زمانه یو سرکش انسان تاسو ته پته شته څومره مال یو لور کړه والله جل جلاله قارون لا قران کې الله فرمایي چې دومره مال مو ور کړه او تفاسیر بیا دی آیات لاندې لیکلي دي چې د قارون د خزانو چابیانې خزانه نه یادوم د قارون د خزانو چابیان لتنوء بالعصبة اولي القوة الله فرمای سلويختو پالوانانو کسانو با د هغه د خزانو چابیان نشوي پورته کولای قرآن کې الله فرمای اولي القوة قوت والا پالوانان د خزانو چابیان دومره ډېر زیات وي چې سلويختو کسانو با قوت والا کسانو با هغه نشوي پورته کولای یره د ازما استاد د زمانه کسبم یو 200 300 400 500 چابیانو کو انسان پلاس کی اوچتول شي خو یو 2 3 4 زره چابیانې بلګي دا په لکاو کروڑاو چابیانې شوي چې چا د خزانه چابیانې دومره چې الله فرمایي چې ماول ور کړی وي چې څلويخ پهلوانان یا چابیانې نشي پورته کوله دغه به مال حال د خزانو څخه خو سپک یو کاته تحقیر پکې حقارت الله فرمایي فخسفنا به وبداره الارض الله فرمایي چې کله زما مخلوق ته سپکو کاته ما مخلوق ته کمو کاته د مال د وجنا الله فرمایي دایمم پزمکه باندې نه ایستاو د خزانه او کورمم الله فرمایي پزمکه باندې نه ایست ختم تباہ و برباد یک ننم چې دا هغه نوم قران یادې یا منبر په سر باندې یادګي دا هغه مزمت کوي هغه بد نوم یادګي ولی مال په وجه باندې تحقیر کړهو سپکواله کړهو انسان ته کم کتلی